کتونکو علب خان شیرپوی یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې رمضان المبارک را روان دی او ډېره بختوره میاشت را روانه ده او دا میاشت دا د قاریانو میاشت وي، ولې چې زموږ په علاقه کې په یوه شپه کې ختم هم کېږي، په پنځو کې هم کېږي، په دریو کې هم کېږي، په لسو کې هم کېږي، په پنځلسو کې هم کېږي. ځای په ځای چې کوم دی نو دستاربندۍ خو هم روانې دي په جوماتونو کې، څوک په ناظره، څوک په قیرت، څوک چې کوم دی نو مفتیان کېږي. دلته زموږ د دغه ملګري فرحان رور چې کوم دی موږ سره دارې خوا کې موجود دی او دیم حفظ وکړو، مبارکي ورته وایو. د دې نه پس چې کوم دی کولاډن کې یو دستاربندي د موږ به هغې ته ځو. نو ډېره د خوشحالۍ موقع ده چې د فتنې په دې دور کې په کور کې د حافظ را پیدا شي، په کور کې د علم را پیدا شي، په کور کې د دین سرچینه را پیدا شي. ځکه چې پلار په دې مسایلو کې اخته دی، هغه بچو طرف ته توجه نشي کولی، هغه کور له سیروړه پیدا کي او که نه هغه د بچو تپوس وکړي. نو چې کور کې دغه شانتې یو حافظ عالم را پیدا شي نو هغه په کور باندې نظر وي. چونکې بې پردګي شوې ده او انتخابي قدم ته خلک اوچتولو ته مجبوره شوي دي. د هغې غټه وجه د علي رضی الله تعالی عنه قول دی چې غربت انسان کفر ته وباسي او دومره زیاته ګراني راغلی چې دغه ګرانۍ په وجه باندې ژوندونه ګران شوي دي. نو څوک د خلکو د مجبورونه پیدا اخلي او څوک د مجبورۍ په وجه باندې دغه انتخابي قدم اوچتوي. نو دا ډېره ښه خبره ده، خو تاسو دوه درې څلور پنځه بچي وي نو یو بچی پکې ضرور مدرسې ته واچوئ. نو دغه د ستاسو د کور چوکیدار دی چې ستاسو په کور به نظر هم ساتي او هلته کې چې څه د دین زده کوي نو هغه به کور کې ضرور چې کوم دی نه ښایي. نو دته زه ډېره مبارکي وایم خپله پېژنګلو که زموږ کتونکو سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لومبي ټولو نه لومبي زه د علي خان شیرپو ډېر شکرګزار یم چې دوی دا مصروفیاتو کې موږ له وخت راکړه او موږ له رالل، نو د دوی ډېره شکریه. زما نوم مبشر الله دی او د والد صاحب نوم مې نور الله دی او د فرحان او د فیضان دا مې وروریان دي مشران او یو رانه کشر دی محمد کلیم. ښه څومره وخت کې دی حفظ وکړو او کومې مدرسې نه دی وکړو؟ د حفظ القرآن مدرسې نه مې په تقریبا 4 کاله کې مې حفظ برابر کړ. روژه کې به ختم کړې؟ انشاءالله د خپل جومات کې به انشاءالله ختم کړو په رمضان مبارک کې. کور ته چې رالې خوشحالي وه؟ ډېره خوشحالي وه جي، ډېره خوشحالي وه. صحیح. ګرانو کتونکو نن د خیرات اختمام شوی دی. ګوره دا په دین باندې خوشحالي ښه، موږ په ودونو باندې خوشحالی کوو، په سنتونو باندې خوشحالی کوو، په اومو باندې خوشحالی کوو، خو په دین باندې د شیخ صاحب خبره، شیخ ادریس صاحب خبره، په خپل واده دومره نوم خوشحاله چې کله مې ورور عالم شو نو ډېر زیات پې خوشحاله وم. نو نن د خیرات اختمام شوی چونکې موږ سهار وختي راغلي وو، زموږ پکې د خوړنې نصیب په دې نشته چې اوس هم ناشته کړې ده، خو دا ده چې پرخان به راپسې کور ته روړي. نو دغه یو دغه به پرخانه خلکو دا راتګ دې ته په کم نظر ګورئ، د خلکو د مینې ته بیا د نن خوشحالي څنګه ده، کور کې خوشحالي څنګه ده؟ څومره میلمانه چې راغلي زه خو د دوی غونډو شکریا ادا کوم، ډېر د زړه نه راغلي. بېګا موږ دلته پروګرام د غونډ میلمانه راغونډ شوو نو تبلیغیان رالل د یمن نه راغلي وو زموږ د جومات ته. نو هغوی چې هغه کوم زموږ د کور هغه رڼاګانې خرڅولي هغوی داسې رانه ورته هغوی وموږ که دا چېرته واده دی شادي دی هغه ترجمان یې لګیا شو. نو چې موږ ورته ووایي نه دا خو حفظ القرآن ختم شوی دی، هغوی ډېر زیات خوشحاله وو. نو راغلو 10 منټو له موږ سره نیمه ګنټه غونډه ډېره زیاته تېره کړه، هغه غونډ هر څه ته ایر شو او ډېر زیات خوشحاله شو. او دا کم میلمانه چې راغلي دي تر دې ډېره شکریا ادا کوو، ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوو چې دومره سخت وخت کې موږ دستاربندي چې وه خلکو ورته څېرې چولې ډېرې زیاتې. زموږ اصل کې د جمعې په ورځ باندې دستاربندي وه، خو موږ چې په هغې ورځ باندې بیا میلمانه هم زیات شي نو موږ دا یو ورځ نیمه دا خپله دغه لیټ کړه که نه د خوراک دا سیستم. نو ډېر زیات رشم و، ډېر زیات میلمانه هم راغلي وو، ډېر زیات موږ سره ویډیوګانې تاسو ته به درولېږو. ډېر زیاته خوشحالي وه، دومره څوک په واده کې نه کې زموږ چې څومره په دې ختم کې خوشحالي وه. صحیح صحیح. ګرانو کتونکو دغه دستاربندۍ کې زما نصیب نو په دغه یو ټیم باندې یو په تورمزو کې مشاعره وه، یو په جامع محمودیه کې دستاربندي وه او بل په رزړو کې پروګرام و. نو زه به دې له ضرور راتلم خو په یو ټیم باندې بالکل وو. نو څلورو کې مې 2 بیا مټین کړل خو دله پکې دا نن دغه سزا وه، پنځه به نن نه راتلم خو دله زه نن رالم درته مبارکي م وایم او دعا م ترې غواړو او خدای دې کي چې دغه روژه کې ژوندي او عبادتونه پکې وکړو. دا د عبادتونو د لوټلو میاشت ده، دا چانس دی، چانس د آخرت دپاره دا چانس دی انسان ته چې ډېر خلک به په تېره روژه کې په دې روژه کې به ني قسمت یې پکې نو موږ له الله پاک یو موقع راکوي، لا ورځې شته دی خو دې کې ژوندي پاتې شو
نو دا به یو موقع وي نو څومره کتونکي چې ما ګوري نو دا چانس ضایع نه کړي. دا موږ له الله پاک د جنت دروازې کولو کې څه ګناهونه هم کړي وي بس په دې کې راته موقع راکوي. خو بیا د قاري صاحب ژوند او د قاري صاحب تلاوت او قاري صاحب به پکې ختم کوي نو په دې کور به انوار راورېږي او په دې محله کې لس خاندانونه چې کوم دی وایي چې دا د جنتیان کړل او ورسره چې کوم دی نو مور پلار ته خو په جنت کې تاج په سریږي. نو دا د هغوی دپاره څومره غټه ګټه ده چې بچي د فتنې په دې دور کې دین طرف ته مایله کړي. نو الله دې راته دوی جندې لري او الله دې د دین دغه سرچینې آبادې ساتي او خدای دې نور هم مخکې